کله چې د حضرت موسی علیه السلام او جادوګرو مقابله شروع شوله نو پیرانو هم د دې مقابلې کتلو اراده وکړله. هغه وخت دا دستور و چې د مقابلې کوونکو دواړو ډلو لباس به یو شان و. حکومتي خلکو په حضرت موسی علیه السلام باندې زور راوستی چې د جادوګرو غوندې لباس جوړ کړي. حضرت موسی علیه السلام د هغه لباس نه انکار وکړي چې زه نه جوړوم. آخر حکومتي خلک مجبور شوله او د مجبوریت نه د جادوګرو جامې او لباس د حضرت موسی علیه السلام غوندې جوړ کړو. هغه واغوستو. کله چې مقابله شروع شوله نو جادوګرو حضرت موسی علیه السلام ته اول د عصا غورځولو پیشکش وکړي. خو حضرت موسی علیه السلام ورته وویله اول تاسې شروع وکړئ. جادوګرو چې د ځان سره کومې رسۍ او پړې راوړې وله هغه چې څنګه پر مځکه باندې وغورځول نو د دې نه د سحر په وجه باندې خلکو ته دا داسې معلومېدله چې ماران روان دي او زغلې منډې وهي. خو چې کله حضرت موسی علیه السلام خپله عصا په مځکه باندې وغورځول نو د هغه نه یو لوی اژدها مار جوړ شولو او د جادوګرو ټول ماران یې تېر کړه او یې خوړل. په دې معجزه لیدلو سره جادوګر مسلمان شوله او داسې پوخ ایمان یې قبول کړي. داسې پوخ ایمان یې راوړي چې فرعون ورته دمکۍ ورکړي چې زه به ستاسو لاسونه پښې در کاټ کړمه او پانسۍ به مې کړمه. خو دوی ورته په واضح الفاظ کې دا وویله د دې واضح دلیلو او د الله تعالی په مقابل کې موږ ته هیڅ ترجیح نه درکوو. پس ته چې څه فیصله کوې هغه فیصله وکړه، موږ ایمان نه پرېږدو. بهرحال د جادوګرانو د ایمان راوړلو او ډیر پوخ ایمان یې راوړی. خو دلته د عبرت خبره او د سوچ خبره دا ده چې آخر دا څه وجه وله چې جادوګرو د الله تعالی مضبوطه ایمان راوړلو توفیق ورکوي، لیکن پیاوړی ایمان نه راوړي، ایمان ورته نصیب نه سو. حالانکه حضرت موسی علیه السلام د فرعون په تربیت کې غټ شوی ولو، ډیر وخت یې ورسره تېر کړی او مستقل الله تعالی حضرت موسی علیه السلام د فرعون دپاره رالیږلی ولو. الله رب العزت حضرت موسی علیه السلام ته فرمایي اذهب الی فرعون انه طغى. ای موسی ته فرعون ته ورشه ځکه هغه ډیر سرکشه شوی دی. الله تعالی حضرت موسی علیه السلام سره د فرعون نوم واخیستی چې ته ورشه او د دعوت ورکړه، لیکن بیا هم فرعون ایمان را نه وړي او جادوګرو ایمان راوړي. دا څه وجه وله؟ انسان ته د هدایت خو د الله تعالی په توفیق سره نصیب کیږي، لیکن مفسرینو د جادوګرو د ایمان راوړلو د پاره ظاهري سبب یو دا بیان کړی دی چې یو خو جادوګرو د مقابلې په شروع کې د ادب مظاهره وکړه چې حضرت موسی علیه السلام ته اول د عصا غورځولو پیشکش وکړي. دویم دا چې جادوګرو چونکې د حضرت موسی علیه السلام په شان باندې لباس واچوي، کپړې واغوستلې، نو حضرت موسی علیه السلام سره د دې ظاهري مشابهت په وجه د الله تعالی رحمت په جوش باندې راغی او دوی ته هدایت نصیب کړي. قدرمنو تاسې سوچ وکړئ، تاسې ودې ته سوچ وکړئ چې دې جادوګرو د مجبوریت په وجه باندې د حضرت موسی علیه السلام په شان لباس جوړ کړي، نو الله تعالی ورته صرف د دې ظاهري مشابهت په وجه مضبوطه ایمان نصیب کړي. نو اوس چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو امتی د دې د محبت په وجه د خپل پیغمبر شکل او صورت جوړ کړي، یعنی د هغه په شان لا خپل شکل او صورت جوړ کړي، په سنت طریقه سره په خپل جره پریږدي او د هغه په نقش قدم باندې روان سي، نو الله رب العزت به په ده باندې څومره ډیر انعامات وکړي او په ده به څومره د ایمان حلاوت او خوږوالی نصیب کړي. یقیني ده چې رب الکریم به دته دومره انعامات زیات ورکړي او دته به د ایمان حلاوت په داسې شکل او صورت باندې نصیب کړي چې دغه د ایمان حلاوت او خوږوالی به دوی خپله هم محسوسوي او دته به داسې د ایمان حلاوت او خوږوالی الله تعالی ورته نصیب کړي. څوک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر سنت طریقه باندې ژوند او زندگی تیره کړي او د هغه د رسول الله اسلام بارک د شکل او صورت مطابق خپل شکل جوړ کړي، یعنی دغه مبارکه ژره چې پر مخ ولاړه ده او دغه حفاظت وکړي، د انګریزانو سره مشابهت نه وکړي، نو الله تعالی به دغه خوږوالی و دغه انسان ته هم نصیب کوي.